نو موږ وزیر اعلی صاحب ته دا یو د کورمې علاقه د تو په هغه کې نه راځي په اختیاراتو کې د کورمې خلک د 40,000 د تو ته نظر ته نه دی او کته ته نظر ته درغلی دا ته نه نو ورې په هغه لپاره څه کړی مرګره عبدالخالق پټان صاحب ما داسې اورېدلي تاسو قطر نه راغلي د کیمپ یا دا چې کوم حالات جوړ شو د دې د وجې چې د تاسو راغلي او ډایرکټ کیمپ ته راغلي کور ته هم نه تللی داسې راځي بالکل انداشه ایرپورټ ډایرکټ پرېښور پر اسلام مخې ته راغلی تاسو خو د قطر نه راغلي دلته زمونږ چې دی نو خبر شوي به مې سهیل افریدي په لومړي ځل د قبایلي علاقو نه وزیر اعلی راغلی دی او هغه په دې حوالې سره ډېر سخت یو خپل موقف لري د اپریشن حوالې سره نو تاسو خو هلته نه راغلئ دلته دلته څوک راغلي دي ډېره بدقسمتي خبره ده مونږ اول ځل څه کوم هم مشر ګورو هغه ډېر په جذباتي او ډېر په زوروري لهجې سره خبرې لري په کردار نه بیا دا رقم نه ملويږي موږ شپږم اورېدل موږ دلته پر درنه لګولې دی وزیر اعلی موږ سره په دیواله اخواته دی وزیر اعلی ته څه پرې دغه در نه هم پته نه لګي سره درنه والا خلک هغه دی او د موږ علاقې کې تقریبا 40,000 خلک د کور شوی دي او وزیر اعلی اوس پرې دغه حواله سره سټیټمنټ راغله دی وزیر اعلی آیا په هغه باندې په صوبایي اسمبلی کې څه خبره کړې دي یا وزیر اعلی زموږ هلته کوم صوبایي د موږ کوم نماینده دی صداغه باوجود هغه نه څه پښتنه کړي چې ته په علاقې کې سره روان دي یا دغه مخنوي په کار دی مونږ دا یو په کار خدا دی وزیر اعلی صاحب یو قبایل دی هغه ته دا پته لګي چې پښتانه کله کور نه وځي څومره مشکل ای وزیر اعلی صاحب قبایل دی او موږ سره د خیبر موږ په گاوند کې پروت هغه ته دا هم پته لګي چې د کورمیوال کوم کلچر لري کوم روایت لري مو د دې روایت یو دي موږ څه کله کورونه وستل شو موږ کورونه کله ننګول شو دا کورونه چې 2009 کې متعلق شوی دي او بیا په 2017 کې موږ تل چې تاسو واپس راشو مونږ تاسو علاقې امن ترغله ریهابلیټیشن سټو په 2025 کې موږ ته بیا سنت تاسو بیا وځو موږ دلته علاقې کلیر کو نو موږ وزیر اعلی صاحب ته دایو د کورمې علاقې د تو په هغه کې نه راځي په اختیاراتو کې د کورمې خلک د 40,000 د تو ته نظر ته نه دی او کته ته نظر ته درغلی دا ته نه ورې په هغه لپاره څه کړی تاسو څه غواړئ څه غوښتنه مو څه ده چې څه پکار دي مونږ حیا غواړو تحفظ غواړو عزت غواړو خپل کورونه غواړو مونږ یې چې مخ خپل کورونو ته واپس کړل شي او مونږ په کورونو باندې د اسلحې د بمونو یا د دغه اورول د باند کې په عام ولاس باندې په کورونو باندې شلینګ کول توپ اورول دلته په تو د عکسونه ګوري چې دغه به د څه خلک دي چې هغه غریبان کم عمر ولای په هغه باندې ګولې اورول شي او مونږ دا یو چې مونږ نه کیمپ کار دی نه مونږ د توي پیکیج په کار دی نه مو تو کنفرشن هیڅ شامل دی په کار مونږ چې ته د رنج دیوالونو ته متزای مونږ ته د رزو چنتونه راکې مونږ خپل دیوالونو ته والي واپس کوي نه او بل مونږ دا چې دایمي امن متارکو کنه دا څنګه 2009 کې ته د موټر علاقې ډیمولیش کې او 2025 کې بیا مونږ ته نه کې دا چې 2030 کې ته بیا دا خبره وکړي سره بیا وسله که خلک رغلي څنګه مونږ حالات خرابې مونږ علاقې خرابې نه مونږ کغه علاقې حالات خرابې نه ته خداغه نه باندې مو خرابوي کنه ته داغه نه باندې مو مړ کې اب دوا یا درې ولاس کاسونی ته خد 40,000 خلکو ته سوچ نه کوي چې دا 40,000 خلک زرو باسون د 40,000 خلکو کورونه بڅنګي وي یدو حالات بڅنګي وي څنګه علاقې کې نو روډ شته نه بجلی شته نه کمیونیکیشن سیستم شته نو سکولونه شته مې علاقې کې نه هیلث شته یعنی دا یو څه حالات هم د مو علاقې کې نشته هغه باوجود د دوا کمرې لرو دوا دیولونه لرو هغه نه مې خلاصوي اسی چې کوم منګه د دلته لکه څنګه جوړ کیو خاص کر داغه به مثال ورکوم ته به ګورنمنت دا ویل چیرې دا هم په دې آبادی کې دي یا لکه د آبادی مقامی خلک چې دي دا غیر سپورټ نه بغیر چې دی یا دا غیر پناه نه بغیر چې دی نو دلته ترهګر یا وسلوال چې دي هغه نشي پاتې کېدلی یا د دې ځینه کاروایي نشي کولی نو که دلته د حکومت دغه شان موقف نو بیا به څنګه د هغې تسلي کېږي یا تاسو چې واپس ځئ نو آیا هلته به همدغه خلک بیا کاروایي کوي بیا به چې دی څنګه چې ما چیرمین صاحب نه پوښتنه وکړله نو که داسې حالات جوړېږي یا تاسو څه نظر لرئ دا خو چونکې د حکمرانانو یا د سرکار دا رایې ده اول مونږ که دا وګورو سره څومره اپریشن دي ته دا وګوره چې دې کې زیاتره کورونه د چوړاک اول دا وکتل شي چې په دغو اپریشنونو کې څومره زیات خلک مړه چوک شوي دي عوام مړ شوي دي ټول نه زیات کورونه د چوړاک دي عوام ټول نه زیات روزګار د چا خراب دي عوام ژوند د چا خراب دي عوام خلک ورک د چا دي د عوام بچي د چا شاید کېږي د عوام یعنی هر یو شاید چې کله هم د اپریشن په نتیجه کې راوځي ټول نقصانات مو ته راوځي
ټولې خاطرې موتر وځي. اوس موږ دا نه دلته چوک شته چوک نشته دي، دلته چوک راغلي دي او نه دي راغلي. د دې پوښتنې جواب یا د دې ختمونې جواب ته څه مو نه غواړې یا یې دی تو نه غواړي، ته به ته دا وایې چې دا خلک دلته دي څنګه او د دې ذمهوار د چا دی؟ هغوی خو ځکه وایي چې موږ اپریشن کوو که نه، چې دوی دلته راغلي موږ اپریشن کوو، موږ لکه مطلب تاسو موږ سره یا تعاون وکړئ یا تاسو هغه ځای نه راوځئ یا ځایونه خالي کړئ چې موږ د خلکو خلاف کاروایي وکړو. هغوی خو بیا دا وایي که نه نو یوه هفته کېږي 10 ورځې کې مونږ کلي علاقې خالي دي. چوک پښتنې شاته هلته ته څنګه زه څه کلی خالي کوم، ته هغه باندې جټ تیاره راولې. آیا هغه کس په هغه کلي کې تا ته انتظار کوي؟ ته څه ما د 40,000 خلک دې راوبستلو، هغه خلک عقل به نه لري او په هغه ځای کې تا ګولۍ ته انتظار کوي چې اوس جټ تیاره راځي او د تا جټ تیاره په جوماترو چورېږي، په کورو چورېږي. لکه دا ښه حل نه دی که نه. مطلب تاسو وایئ چې دا خو ضروري نه ده چې په دغه ځای کې ځي او راځي بیا راځي یا دا ټوله صوبه نن سبا تقریبا د دې ښکار ده. نو دا وایئ تاسو مونږ دا یو لکه څنګه زراعت والا یو پټي دپاره یو د فصل دپاره یو دوایي هغه کوي څه نه هغه داسې نه کوي چې کوم شی هغه دپاره دوایي هغه کوي. دا خو نه چې هغه ټول فصل ورسره تباه کوي، ټول فصل ورسره سټ کوي. چې کله ته ټول فصل سټ کوې نو دغه شي دا نقصان نه زیاته دا نور خلک هغه کوي. نو مونږ دا وایو چې که ته انټلیجنټ بیس اپریشن وتایې نو هغه خو د هوا نه کېږي، هغه په مزایلو باندې نه کېږي. تا سره کومه یو کمانډو دي څه شته نه دی. یو متای چې د هر یوې خبرې تو سره که حل دا وي چې نه خامخا به زه د کورونه ړنګوم، خامخا به د کاله زه بېکاره کوم. نو دغه دا تو 2009 کې 2009 کیا کړي وو که نه، 2009 کې دا ټوله علاقه په څټ وختي ته وه. نو بیا د هغه نتیجه څه وه؟ مننه. بنیادي خبره چې 40,000 نه سیوا خلک چې دي دا نقل مکاني کړې ده. دې وخت کې چې دی نو د مختلف قسمو ستونزو سره مخ دي او دې خوا زموږ په دې ښي لاس باندې تقریبا 500 میټره فاصله باندې چې دلته گورنر هاوس هم دی، دلته وزیر اعلی هاوس هم دی، دلته چیف سیکرټري هم کینی، آی جی هم دلته کینی او دوی ویل چې یاره دې چا سره ملاقات کړی چاته دا پته هم نه وه. موږ ویل موږ به داسې څه خبره وکړو د دې د اخري وایند اپ چې یاره حکومت دې خپلې پالیسیانې چینج کړي. خو د دوی دا خبره هم چې واورېدله چې دلته په ګاونډ کې څوک خبر نه دي نو دوی به څه پالیسیانې چینج کړي او څه پالیسیانې به جوړې کړي. دا ستاسو د مخې دي. ډېره مننه.